ګرانو کتونکو د نوښار کې د مال مویشي کوم چې ځناورو هغه ګډې بیزې دلته د هغې غلا شوې وه نو د هغې یو ډېر منظم او غټ ګروپ هغه نوښار پولیس ګرفتار کړی دی. هسې خو چې مونږ وګورو نو دلته چې مونږ کله د غلا خبر ورکو دا یې څه کرایم نیوز ورکو نو مونږ ته پته ولګي چې ورپسې پوسټ راشي وایي دا دې کې هېڅ صداقت نشته خو چې میاشت پسې ګورو نو په هغې باندې پریس کانفرنس کېږي وایي پولیس غله ونیول چې هغه فلاني ځای کې دا غلا کړې او واردات یې کړی. بهرحال نوښار پولیس ایس پی انویسټیګیشن محترمه جهانګیر صاحبه ریشم جهانګیر صاحبه هغې په خپل دفتر کې یو پریس بریفینګ اهتمام کړی او هغې حوالې سره زه خبره کوم چې دلته کې وایي ریپورټ کننده مختار علي ولد اسماعیل سکنه چنګال لوندخوړ مردان ده ویلو چې زه د مردان نه راتلم ما سره ګډې چیلای وي او سوزوکي نمبر 4951 ډبلیو کې 11 چیلای وي ورسره. نو مونږ چې کله د کندرو سره دې ځای ته راورسېدو نو یو څو مسلح کسان راغله او مونږ یې ودرولو مونږ نه یې هغه هر څه یوړل مونږ نه یې موبایل هم ویشتې او نغدې پیسې چې کمې وې هغه یې م رانه یوړې او سره د ګاډي دی غیب شول. نوښار پولیس دا وایي چې مونږ دې حوالې سره اف آی آر درج کو او سرسري تفتیش شروع شو. ډي اس پي اختر نصیر خان چې زه خپله دې حوالې سره که ویم نو ډېر زبردست انسان دی داسې کیسونه چې په دې ټوله صوبه کې دا چیلنجبل کیسونه نو هغه د نیمټو کړي دي او ډېر باریک بینۍ سره یا په آی ټي مهارت او خپل انفارمیشن چې کوم د هغه یو نیټورک دی نو ډېر مضبوط دی په دې صوبه کې. سی ټي ډي کې هم کار کړی دی مختلفو ښارونو کې پاتې شوی دی مختلفو تاڼو کې پاتې شوی دی نو مضبوط تارونه دي مختلفو ګروپونو سره خلکو سره او انفارمیشن ورته مضبوط ترین راځي. نو ډي اس پي اختر نصیر ایسیچو نوشیره کلا عنایت علي امجد صاحب او ورسره انویسټیګیشن تفتیشي ستافو دی خپلو کې خپل ټیم ورک چې کوم دی مطلب کار کړی دی نو دی ملزمانو ته ورسېدل چې هغې کې واجد ولد امجد نسرین قاضي کلی پېښور او یاسین ولد خیر محمد هزارخوانی سره تعلق دی شهاب ولد مکرم هزارخوانی سره تعلق دی او د دوی نور هم ملګري دي. دا کسان دی ګرفتار کړه او هغوی نه چې کله دی تفتیش شروع کړو نو هغوی اقرار جرم وکړو او د هغوی په نشاندهۍ باندې د چې کم مال دی خرڅ کړی نو د هغوی 15 لکه او 20,000 روپۍ ای برآمد کړي 6 موبایل یې برآمد کړي او سوزکی د سپیر پارټ په صورت کې برآمد کړه او دې سره بله سوزکی برآمد شوه چې هغوی وایي پېښور نه دې خلکو را تښتولې او همدا د دوی کار او پولیس وایي چې هغوی کوم په دې باندې تفتیش وکړو نو دا هغه ګروپ دی چې د صوبې په مختلفو علاقو کې دی عمده مال مویشي پټوي. دا خو ډېره غټه غلا ده د ګډو چیلو د غواګانو ماګانو دا شیزونه پټوي او قصابانو له رسوي او دې کې قصابان هم شامل دي دې کې بپاریان هم شامل دي او دا ډېر غټ ګروپ دی. نو د نورو ملزمانو ګرفتارۍ دپاره پولیس چاپې شروع کړي دي او ابتدایي طور باندې دی ته چې کومه برآمدګي شوې ده نو هغه مطلب هغه شوکه 15 لکه 20,000 روپۍ 6 موبایل یو سوزکی د سپیر پارټ په صورت کې او یوه سوزکی سالمه. نو دغه خبرو چې څه وخت مخکې هم دلته تاسو ته مونږ په دې شیشه باندې سهار کې زمونږ ملګرو تاسو ته در رسولی و بریکینګ نیوز په صورت کې دا خور شوی او بیا څه ټایمه پورې خو د دې انکار کېدو او بیا چې لږ ټایم تېر شو نو مونږ ته پته ولګېده چې اف آی آر شوی دی. بهرحال ښه کار چې کله مو شي نو د هغې پشتیباني هم پکار ده او د نوشیره کلا او د دې علاقې چې کوم ایسیچو دی ډي اس پي دی اختر نصیر خان نو د هغوی په تګوده او د هغوی په ټیم ورک او د هغوی په محنت باندې دا دومره غټ ګروه دا بې نقابه شو دې کې د دوی چې کومه خبره چې دې کې قصابان هم شامل دي دې کې ډریوران هم دي دې کې مختلف خلک دي او هغه منظم طریقې سره کار کوي یو ځای بل ځای کې واردات کوي او متعلقه ځایونو ته قصابانو ته دا ځناور بیا رسوي نو د دې مطلب دا دی چې د دې جړې نورو ثبوت هم خوري دي او دې باندې کار کو نه غواړي.